أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. د دې نه مخکې په دغه دوو رکوګانو کې د دریو قسمو خلکو ذکر وشو. یو هغه خلکو چې هغه خالص مؤمنان متقیان داسې دی پکې ته ولې نه رانیږي کې دغه وروسته پکې ته رانیږي دغه پکې لاندې کې نه کوي چې دا خالص مؤمنان او متقیان خلقو دا غوی ذکر وشو. دویم هغه خلقو چې هغه خالص کافرانو او د دین اسلام دشمنانو د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو دشمنانو. او دریم هغه ډله وا چې هغه منافقانو. دا غوی د پاره 14 آیتونه دا غوی په قبایحو کې او دا غي په غلطو عقیدو کې او دا غي په غلطو صفاتو کې ذکر کړل. او بیا دغه منافقان په دوه قسمو. یو هغه چې دا غي په ځل کې کفر خکلکو او دویم هغه چې کله کله به د اسلام نه هغې اثر قبول که چونکې د نبی علیه السلام مجلس کې اوسنه څه اثر به یې د هغې نه قبول که. د هغې دپاره الله جل شانه دوه مثالونه وویل. دې آیتونو کې په دې اول آیت کې الله جل شانه عام خلقو ته اعلان کوي او دعوت ورته ورکوي. نو لفظ دې له اختیار کوي یا ایها الناس اے خلقو که تاسو خالص مؤمنان مسلمانان یی. اے خلقو که تاسو خالص کافر یی. او اے خلقو که تاسو منافقان یی. چونکه دغه درې واړه ډلې د نبی علیه السلام په وخت کې موجودې وي. نو چونکه د منافقانو علم هغه نبی علیہ السلام ته به د وحی په ذریعه باندې کېده. ځکه ښکاره خو هغوی منظم کو او ظاهري عبادات هم کول. هغې ته خو ظاهر چا کافر نه شو ویلی. خو نبی علیہ السلام ته الله پاک د وحی په ذریعه باندې ښودلي چې دا منافقان دي. او نبی علیہ السلام دغه منافقان مشهور صحابی دی حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه داغه ته ښودلیو چې دا منافقان دي. نو یو ځلې حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت حذیفه نه تپوس وکړو چې په دې منافقانو کې خو زما نوم نشته که نه څومره شان والا سړی دی هغې ویې نه ستا نوم پکې نشته. بیا به حضرت عمر د دې خبرې انتظار کو چې مړی به وشو. نو معلومات به یې وکړه چې حذیفه رضی الله عنه دې جنازې له تلی که نه. نو که به تلی و نو عمر به م لاړ پوه به شي چې دا منافق نه دی. که به حضرت حذیفه نه و تلی نو حضرت عمر به م هغه جنازې له نه شک به پیدا شي ممکن ده چې دا منافق وي. به هر حال هر څنګه چې وا خو دغه ټولو ډلو ته الله حکم دلته کوي دعوت ورته ورکوي. خلق بیا عام دي دغه کامل مؤمنان دغه کلک کافران دغه منافقان
اوس په دې زمانه کې د منافق پته نه لګي چې دا موږ عقیدتاً د هغه پته ولګو نه دا علم زموږ سره نشته ځکه نشته چې وحي بنده ده د رسول الله مبارک نه رستو بل پیغمبر دنیا ته نشته د دې وجې نه د وحي په ذریعه و منافق معلومیږي ها البته داسې خلک په دنیا کې وي چې د هغوی اعمال ابه خرابي ابه د منافقت وي د هغوی معاملات به د منافقت وي نو که د چا سره داسې منافقت والا معامله د چا راشي نو هغه ته بیا هم ته خالص منافق او کافر نشي ویلی وجه دا ده چې ممکن ده چې دا مؤمن مسلمان دی صحیح دی خو غرض به دنیاوی مال دولت وغیره دا به اثر کړی نو په دې زمانه کې د عقیدې په لحاظ پته نشي لګېدی او د اعمالو په لحاظ یعنی دا منافقانو اعمال کوي لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې کوم سړی د ماسخوتن او د سار منځ نه کوي نو دا منافق دی یعنی د عمل د منافقانو دی دا خطرناکه چې کوم دی نو خبره ده به هر حال دغه د ټولو ذکر وشنو دې آیتونو کې الله پاک دا وفرمایل یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم عبادتو کوي د رب خپل الذي هغه رب خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او هغه کسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي هغه پیدا کړي دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ د اور نه د جهنم نه دلته الله پاک یو خدا ټکی ذکر کوي ای خلکو ټول خلک اعبدوا ربکم په عبادتو کوي د خپل رب د الله ډیر نومونه دي دلته یې ونه وی چې اعبدوا الهکم یا اعبد الله یا د الله نور صفتی نومونه داسې ونه وي چې اعبد الرحمن اعبد الرحیم بلکې اعبدوا ربکم یې وویل اصل کې رب هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه هر یو څیز ته د هغه د حالاتو په مناسبت باندې د هغه د پرورش او د تربیت اسباب ورکړي لکه ماشوم دی نو د ماشوم تربیت د مور په غیږ کې کیږي نو د مور په بدن کې ورله الله پیدا کړي دي داسې هر یو حیوانات دي د حیواناتو چې کوم پرورش او تربیت ته انسان هغه کوي خو د انسان په دې ذهن کې دا خبره الله اچولې ده دا رب هغه ذات دی چې باران وري رب هغه ذات دی چې اسمانونه پیدا کړي ځمکې پیدا کړي ځنګلات واوري وري گلی وري سلی طوفانونه راولي انقلابات په دنیا کې راولي کله نور تندر باندې ونیسي کله سپوږمۍ تندر باندې ونیسي کله زلزلې راولي دا عظیم انقلابات الله جل شانه راولي دغه ته رب وایي نو چې کله الله رب دې تعالی رزق درکوي ستا مالک دی تا ته هر څه مهیا کوي پتا ګرمي راولي پتا یخني راولي تعالی بشمار قسمه میوه درکوي نو دا پرورش کوونکی دی دا ستا سره احسان کوي او د احسان بدله دا ده چې ته د هغه عبادت وکړې یو انسان ستا سره احسان وکړو نو په کار تعالی دا دی چې ته د هغه شکریه ادا کړي هغه ته د خیر دعا چې کومه دی نو وکړي دا د انسان دپاره نو چې رب الله دی لوی ذات دی او یو احسان نه دی دوی نه دي درې نه دي بشمار احسانات الله تعالی په مونږه په مسلمانانو په بندگانو کړي دي نو د دغه احساناتو تقاضا دا ده چې ته د دغه رب عبادت وکړي نو اعبدوا ربکم په دغه وجه باندې وي ای خلکو عبادت وکړئ د رب خپل هغه داسې رب دی اولنۍ خبره ورته کوي اولنۍ احسان د الله ذکر کوي الذي خلقکم دا دومره لوی ذات دی چې تاسو یې پیدا کړي د انسان نمونه نه وه د انسان شکل او ماډل نه و الله بغیر د شکل او ماډل نه او بغیر د نمونې نه انسان پیدا کړ او بیا دې تم سوچ وکړه چې د آدم علیه السلام نه راواله قیامته پورې به څومره خلک راځي اوسه پورې څومره خلک راغلي دي
تقریبا 8000 کاله د آدم علیه السلام وشو. په دې 8000 کاله کې په کربونو باندې انسانان راله، خو د هر یو 2 سترګې دي، 2 غوږونه دي، په مخې پوزه ده، خولې ده په مخ کې. خو ته که سوچ وکې نو الله دومره څه عظیم ذات دی، دومره لوی د قدرت مالک دی، داسې عجیبه خالق دی چې څومره خلق وي د یو بل نه بدل دي. یعنی 2 سترګې، 2 غوږونه، پوزه، خوله، لاسونه، دا د هر انسان دي، خو باقاعده بیا هم هر یو د بل نه بدل دی. فرق پکې ته کولی شي چې دا فلانی دی او دا فلانی دی. دا د الله هغه تخلیق دی. خلق پیدا کول یوازې دې ته نه وایي چې ته د خټو نه دیوال ووې او ته د خښتو نه او د بلاکونو نه دیوال ووې او ته دروازه جوړه کړې. دغې ته خلق نه وایي، دغه هنر دی، دغه کسب دی. خلق او پیدا کول دې ته ویلی کېږي چې دې ته وګوره چې د نورو حیواناتو شکلونه تقریبا یو شانتي دي، فرق پکې ډېر کم کوز کېږي. خو انسان دا کمال الله جل شانه دی، دا الله عظیم قدرت دی چې یو شانتیم دي او د یو بل نه بدلم دي. یو شانتیم دي او د یو بل نه یو شان په دې دي چې د هر چا 2 سترګې او 2 غوږونه او پوزه او خوله ده او لاسونه دي او خپې دي وغیره وغیره. خو به یو بل نه بدل په دې دي چې یو د بل سره سړی دوکه کېږي پې نه چې هلکه دا فلانی دی او دا ډینګری دی، نه جي. بس الله په دغه پوزه کې، په دغه غوږونو کې، په دغه سترګو کې، په دغه خوله کې د هر انسان داسې تبدیلي راوستې ده چې ته فورا پېژنې چې دا فلانی دی. که ته دوکه پکې، که دا ټول خلک یو شانتې وي یا د یو کورنۍ خلک یو شانتې وي نو پلار به خپل زامن نه پېژندل. هلکه دا 15 زامن دي، هر یو اقصې دی. نو شاز نادر الله کله قدرت خپل وښیي، کله 2 کسان داسې پیدا شي د مور نه چې هغه بلکل هم شکلي. دا چرته په لکونو کې داسې وشي او دام الله خپل قدرت ښیي. هغې کې فرق وي خو موږ هغه فرق پوره نه شو چې کوم دی نو محسوسولی. د دې وجې نه الله داسې وي الذي، دا الله هغه، دا رب هغه څوک دی خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي یئ، والذین او هغه کسان یې پیدا کړي من قبلکم چې مخکې ستاسو، یوازې تاسو یې نه پیدا کړي، ستاسو نه مخکې ډېر زیات خلق تیر شوي دي، هغه هم پیدا کړي. نو تاسو چې د الله عبادت وکړئ فایده به صحیح لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د اور د جهنم نه. تقوا وکړئ. نو چې کله تقوا سړی وکړي او د ګناه نه ځان بچ کړي نو دا سړی د دې ګناه نه د بچ کېدو په برکت د جهنم د اور نه هم بچ شو. الذي، دا د الله بل صفت ذکر کوي، هغه رب جعل لکم الارض چې پیدا کړي د ستاسو دپاره ځمکه فراشا فرش اواره، والسماء بناء او پیدا کړی دی اسمان چت، ځمکې فرش پیدا کړي. فرش بالکل اموار او پلین میدان ته چې کوم دی ویلی کېږي. اوس خبره دا ده چې د هر قسم فلسفې نه دا خبره واضحه ده چې ځمکه ګول ده، ځمکه ګول ده. خو دا داسې ګول خو نه ده که چې صرف پنډوس دی، دا خو چې څومره غټه ځمکه ده. تاسو د سمندرونو ته وګورئ، سمندرونو ته تقریبا 70-73% دا اوبه دي او دا باقي 27% دا چې کومه دی نو وچه ده. د دې وچې څه سر سامان معلوم نه دی. نو دا د ګولایي سره سره پلنه هم ده، دې کې تیهونه هم دي. لکه ګورئ یو غټ ګول سیز پنډوس واخله یا بل یو سیز ګول جوړ کا او د هغې د پاسه میږی کېنوه، نو د میږي دپاره د دې پنډوس د دې بال دا بره حصه دا بالکل پلین میدان ښکاري. انسان ته دا ځمکه ګول نه ښکاري، دا ورته همواره چې کوم دی نو ښکاري. دا سره د ګولایۍ نه په دې کې هغه همواري د ډېر غټوالي د وجې نه موجود ده. د ځمکې سر سامان خو چا نه دی معلوم کړی چې د دې لمبایي څومره ده او د دې چوړایي چې کوم دی نو څومره ده، هېڅ پته یې نه لګي. نو چې الله ستاسو دپاره ځمکه پیدا کړې فرش،
تاسو پکې د خپل خواهش مطابق آبادی هم کوئ کروندې هم پکې کوئ پټي هم پکې جوړوئ باغونه هم پکې کوئ دغه فرش دی که دای داسې کلکه پیدا کړی وي چې دا نه راکنستی کېدی نو نه پکې تا صحیح آبادي کولی شوه او نه دې پکې کرونده کولی شو نه دې پکې باغونه لګولی شو الله فرش پیدا کړ والسماء او اسمان چت پیدا کړ دا چت دی د آفاتو بلیاتو نه پې ته بچې د دغې اسمان نه الله بېشماره نعمتونه د اوبو په شکل کې نازلی نو وی فرمایل وانزل من السماء ماء او نازل کړي الله تعالی د اسمان نه اوبو فاخرج به راویخ کل پدی اوبو سره من الثمرات میوي رزقا لكم خوراک ستاسو د پاره رزق ستاسو د پاره ادا الله جل شانه بل احسان ذکر ک چې یو خو د تزمکه فرش پیدا کړه بل د اسمان چت پیدا ک بیا د هغې سره د اسمان نه اوبه نازلې کړې ما تاسو ته تېره ورځ ووي چې د اسمان نه اوبه یعنې د اوچت طرف نه دا اوبه اصل کې د دې وریځې نه الله پاک نازلوي او وریځ کیلومیټر یو نیم یا 2 کیلومیټره د ځمکې نه چې کوم دی اوچته ده دغه اوبې نازلې کړې او دغه اوبه د برکت باندې د دغې اوبو په وجه باندې قسم قسم میوې او فصلونه الله تعالی پیدا کړ بیا دغه اوبې ذخیره کړي د واورې په شکل کې ذخیره کړي د حوضونو ډنډونو په شکل کې ذخیره کړي د نهرونو او د دریابونو او د سمندر په شکل کې چې کوم دی نو هغه ذخیره کړي هغه د ختمېدو نه ډېري د الله حکمتونه په هر څه کې دي په یو علاقه کې به ډېرې اوبئ په یو علاقه کې به کمې اوبئ د دغې خلکو سره قدر پیدا کوي د خدای د نعمتونو چې هلکه بل مقام کې اوبه ډېرې دي هلته هغې ته نور څه تکلیف وي او موږ ته اوبه کمې دي نو موږ له دا صبر پکار دی او د دې د الله امتحان دی په هغې باندې چې کوم دی په هغې کې کامیابي پکار ده نو دا یو فرمایل چې د اسمان نه اوبه نازلې کړي او د هغې په ذریعه باندې قسم قسم میوې دا د ځمکې نه را زرغونې کړي د څه دپاره رزقا لکم چې دا خوراک دی ستاسو دپاره رزق هر هغه څیز ته ویلی کېږي چڼې خوري فلا تجعلوا لله اندادا نو مه ګرځوئ د الله سره شریکان وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ دا چې ټول صفتونه او احسانات او انعامات د الله ذکر کړل نو د دې تقاضا دا ده چې ای مشرکانو ای نافرمانه خلکو تاسو د الله سره شریکان مه جوړوئ خدای پاک قادر مطلق ذات دی او دا تاسو چې څه کوئ شریکان د الله سره د څه شي شریکان جوړوئ ګټو نه د لرګو نه د سپینو زرو نه د دې نه تاسو خدایان جوړ کړي دي هغه نه ویني نه اوري نه خبرې کولی شي نه څه خوړلی شي نه څه څکلی شي او هغه بت ته راځي او سجده ورته کوي دا څونه حماقت دی څونه بېوقوفي ده د دې وجې نه الله ورته وایي چې د الله دې نعمتونو ته وګورئ دې احساناتو ته وګورئ د دې احساناتو تقاضا دا ده چې تاسو د الله سره شریکان مه جوړوئ او پوهیږئ یعنی که سوچ هم پې وکړو نو دا خبره تاسو ته واضحه ده چې الله د عبادت لایق دی وإن كنتم في ريب مما نزلنا وإن كنتم كچري تاسو في ريب پشک مما د هغه کتابنا نزلنا چې نازل کړی مونږ على عبدنا په بنده خپل نبی علیہ السلام فأتوا بسورة نراوړئ یو وړوکې صورت من مثله په مثل د دې ودعوا شهداءکم او راوغواړئ راوبلئ امداد کوونکي خپل من دون الله علاوه د الله نه ان کنتم صادقین کچریئ تاسو رښتوني دا مخکې آیتونو کې د الله د ربوبیت یعنی د الله د ربوالي ذکر وکړه چې خالق مالک دی او دې آیتونو کې الله جل شانه د نبی علیه السلام د رسالت د حقانیت او د قرآن د حقانیت ذکر کوي قرآن الله نازل شروع کړو نو چې کله قرآن به نازلېده نبی علیه السلام به هغه صحابه کرامو ته د هغې تلاوت کو او بیا به ورته د هغې مطلبونه او معناګانې ذکر کولې نو دې کافرانو به ووي
دا نبی علیہ السلام جادو کوي، کله به وی دا نبی علیہ السلام دا قرآن دغلته کې یو ترکاڼ دی دا غنې زده کوي او بیا یې موږ ته وایي. حالانکه خبره دا وه چې دا د نبی علیہ السلام یو عظیم الشانه معجزه وه په دې لحاظ باندې چې نبی علیہ الصلاة والسلام 40 کاله په مکه مکرمه کې د دغې خلکو په مخ کې تیر کړل. 40 کاله عمر ډیر شی دی او نبی علیہ الصلاة والسلام د چانه یو الف ب ونه وی، یو ټکی سبق چې کوم دی د چانه نه دی ویلی او اچانک د هغه په ژبه مبارکه باندې داسې کلام راغی چې د هغې مقابله اوسه پورې لا چا نه ده کړې، د هغې د یو آیت مقابله هم چا نه ده کړې. دا آیت دا په دغه وجه باندې د نبی علیہ السلام د رسالت او د قرآن د حقانیت دپاره یو عظیم الشان دلیل دی چې نبی علیہ السلام د چانه سبق نه دی ویلی او په خوله هغه کلام راځي چې د هغې څوک مقابله نشي کولی. دې ته معجزه وایي. هر هغه کار چې الله یې د پیغمبر په لاس باندې ښکاره کي، په ذریعه ښکاره کي او د هغې څوک مقابله نشي کولی نو دغې ته معجزه ویلی کېږي. که د یو ولی او د نیک سړي په لاس یو داسې کار ښکاره شي چې په اسبابو نه کېږي نو هغې ته کرامت ویلی کېږي. په هر حال الله ته دا ووایي قرآن شریف کې 114 سورتونه دي، څه ډېر اوږده دي څه ډېر واړه دي. اخیره کې واړه انا اعطیناک الکوثر والعصر ان الانسان لفی خسر واړه سورتونه دي. قل هو الله احد لم تر کیف دا واړه سورتونه دي. دلته الله پاک یو ټکی ذکر کوي فأتو بسورتن د عربیت یو نکته ده په دې ځای کې چې د دې صورت چې په داسې الفاظو باندې ذکر شي نو د دې نه مراد یو وړوکي نه وړوکی صورت دی. لکه انا اعطیناک الکوثر دا د 3 آیتونو وړوکی صورت دی. داسې یو صورت راوړئ سوره بقره نه چې 286 آیتونه دي، سورت آل عمران نه، سورت نساء نه، سورت انعام نه، بلکې چې کومه دی دا صورت چې وړوکی نه وړوکی دی د دې مقابله وکړي. ځکه تاسو خو شک کوئ چې د نبي علیہ السلام دا خبره دا قرآن د الله کلام نه دی، د الله د طرف نه نه دی راغلی بلکې دا نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی. یوه یا نبی علیہ السلام جادوګر دی نعوذ بالله، دوه یا نبی علیہ الصلاة والسلام د بل چا نه زده کړی بیا یې موږ ته وایي. دا ټولې خبرې دا اعتراضاتو نو الله چیلنج ورکړ. اول یې ورته وي دې قرآن په شانتې راوړئ، بیا ورته وي ښه 10 سورتونه راوړئ، بیا ورته وي 1 سورت راوړئ. بیا په مکه مکرمه کې یو بهترین شاعر هغه به د خلکو د شعرونو اصلاح کوله. نبی علیہ الصلاة والسلام باندې قرآن نازلېده نو یو صحابي ولګېد د دې وړوکي صورت یو آیت هلته هغه ته ولېږه انا اعطیناک الکوثر. نو هغه د نورو خلکو د هغه اشعارو تصحیح وکړه، هغې کې چې څه غلطي وه هغې یې ولټي کړه. دې ته چې راغې انا اعطیناک نو حیران پاتې شو دا څه دي، د دې څه مطلب دی. نو لاندې ورته دویم شعر ولیکه، شعر یې برابر کړه، دویمه مصره یې ورسره دا ولیکله چې والله ما هذا قول البشر، زما دې په الله قسمي چې دا چې کومه دی د بنده قول نه دی. دا هغه سړی دی چې د قرآن انکار کوي چې قرآن د الله کلام نه دی او بیا په خپله اقرار کوي د یو آیت په برکت باندې چې زما دې په الله قسمي چې دا د بنده قول نه، چې د بنده قول نه شو د چا قول شو، د بنده وینا نه شو د چا وینا شو، د الله. به هر حال نو دې کې الله چیلنج ورکړ وان کنتم فی ریب کچریی تاسو په شک کې مما د هغه کتاب نه نزلنا چې نازل کړی مونږ علی عبدنا په بنده خپل فأتو بسورة نو راوړئ یو صورت من مثله په مثل د دې ودعو شهداءکم او راوبلئ امدادیان خپل من دون الله علاوه د الله نه ان کنتم صادقین کچریی تاسو رښتوني. بس تیرې پورې صدق الله العظیم. یا ایها الناس اے خلق اعبدوا ربکم عبادت کوي د رب خپل الذي هغه رب خلقکم چې پیدا کړی ای تاسو والذین او هغه کسان من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د اور نه. الذي هغه رب جعل لکم الارض
چې پیدا کړی د ستاسو د پاره ځمکه فراشن فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزلنا او نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاخرج به راوخلي دي په دې اوبو باندې من الثمرات میوه رزقا لكم رزق ستاسو د پاره فلا تجعلوا لله نو مگر زوی د الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ وان کنتم فی ریب کچریئی تاسو په شک مما د هغه کتاب نه نزلنا چې نازل کړی مونږ علی عبدنا په بنده خپل فاتو نراوړئ بصورت یو صورت من مثله فمثل د دې ودعوا شهداءکم او راوبلئ امدادیان خپل من دون الله علاوه د الله نه ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رښتونی صدق الله العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة باران د پاره دعا وکړه إله العالمین د خیر او د رحم په قدر د حاجت باندې باران وکړه اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا مجللا غدقا نافعا لعامتنا غير ضار لخاصتنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وصلى الله تعالى